بغداد کې یو سړی دی او هغه شرابي دی او داسې شرابي نه دی، خپل شراب خانه د پخپلم سکی او په خلقو هم سکی. زمونږ او ستاسو په دې نوي کول کې ورته چین ډرینکر وایي چې یو ګلاس ږدي او بل راخلي. داسې ډرینکر دی، داسې شرابي دی. یو ورځ شرابخانې نه بهر راووت، لار باندې روان دی، تاریخ بغداد لیکلی دی. یکدم یې د ځمکه باندې نظر شو، یو کاغذ دی، هغه کاغذ باندې یې د پاسې لیکلی دی الله، او هغه کاغذ د ګندګۍ د غوشانو ترمنځ ګنده پروت دی. د شرابي د نشې باوجود چې د الله دا نوم وپېژندلو، دا کاغذ یې راواخیستلو، دې ته وکتل، د سترګو نه اوښکې روانې شولې. دا خو زما د رب نوم په دې لیکلی شوی دی. کاغذ یې صفا کو، واپس کور ته راغی، ښایسته کپړه کې بند کو، خوشبویي پې د پاسه ولګوله او پاس په خپل کور کې اوچت ځای کې کېښودلو. د بغداد د یو بزرګ عالم دین د شپې خوب اینی، رب ذوالجلال ورته فرمایي فلانکیه پاسه، او بشر نومې کس دی بغداد کې، هغه ته زما د طرف نه پیغام ور ورسوه. دا بزرګ چې راپاسي دی سوچ کوي بشر خو زه نه پیژنم، چا نه پوښتنه کوي بشر خو دلته مشهور شرابي دی. دا بزرګ ځان سره سوچ کوي چې ما خو په پیغام باندې ځان هم نه دی پوه کړی او دا پته هم نه لګي د الله پیغام خو به چېرته د نیک انسان دپاره وي. سبا پورې صبر کوم، سبا ماښام چې بیا اوده شوی دی، بیا خوب کې د رب ذوالجلال زیارت ورته نصیب کیږي. الله ورته فرمایي پاسه بشر ته زما پیغام ورسوه. د هیبت کې راپاسي، لاس او خپې رپیږي، ربه بشر خو ما ونه پیژندلو، ما خو پیغام هم وانه اورېدلو. درېیمه ورځ پې بیا داسې تېرېږي، د شپې چې اوده کېږي خوب اینی، رب ذوالجلال زیارت ورته نصیب کیږي. الله رب العالمین ورته فرمایي فلانکیه پاسه او بشر ته زما د طرف نه دا پیغام ور ورسوه. د ده زړه کې یقین او تسلی راغله، دا خبره ډېره اهمه ده، دا څه هوایي خوب نه دی. ډېر روانیږي، د شرابخانې دروازه باندې ودرېږي، دروازه ډبوي، دننه آواز راځي څوک یې میلمه، دا خو شپه ده، ته په دې وخت باندې چېرته راغلې؟ دی ورته وایي زه فلانکی یم. دننه آواز راځي اوه هغه عالم دین، هغه نیک پارسه او بزرګ انسان د شپې په دې وخت په شرابخانه کې څه کوي؟ دی وایي بشر ملګری ستاسو شته دی، وایي زموږ مالک دی د شرابخانې، هغه ما ته راوغواړئ. هغه چې کله راغوښتل کېږي دروازه نه ده لرې شوې، بشر آواز کوي ای فلانکي بزرګه، ما دپاره به تا د الله د طرف نه نور څه پیغام نه یې راوړی، ما ته د خپلو عملونو پته ده، رب ذوالجلال به دنیا کې په ما باندې د عذاب فیصله کړي، یا به ته ملک الموت یې، زما نه به روح قبض کول غواړې. دا بزرګ ورته وایي نه ته ډېر خوش قسمته انسان یې، دی چې څنګه ور لرې کوي. دا بزرګ ورته فرمایي رب ذوالجلال راته وفرمایل بشر ته ووایه تا زما نوم د ګندګۍ نه پورته کړی دی، تا په یو ټوکړه باندې لیکلی شوی، زما د نوم احترام کړی دی، زما د په خپل عزت او عظمت او جلال باندې قسم یې بشره زه به ستا نوم د ګناهونو نه پاک، تا زما نوم معطر کړی دی، زه به ستا نوم معطر کم، تا زما نوم اوچت کړی دی، زه به ستا نوم اوچت کم. بشر چې د رب ذوالجلال دا د رحم او د کرم او د شفقت او د مغفرت دا پیغام اوري، د خپې بلې خپې دی، دا لاس دواړه پورته کوي ربا، نو د نن نه وروستو به خپل بشر نه مې بنده هم نافرمانه ونه یینې، زه به هم ستا فرمان بردار یم. بهر راوځي، توبه وباسي، علماو صحبت کې کینی، الله رب العالمین ترنه ډېر لوی انسان جوړوي. تاریخ بغداد لیکلی دی چې کله دی به د بغداد په کوڅو کې ګرځېدو نو ده به پیزار نه پخپو کوو، ده نه چا پوښتنه وکړل ته پیزار ولې نه پخپو کې؟ ده ورته وی کم وخت کې چې رب ما ته د رحم په نظر باندې کتلی او ما ته یې پیغام را لېږلی او د مغفرت
هغه وخت کې زه خپې ابلې خپې ومه ما ته هغه حالت ډېر محبوب دی زه پیزار نه پخپو کوم تاریخ بغداد لیکلی دي څو وخته پورې چې دا سړی ژوندی و دا بزرګ ژوندی و دی به د بغداد په کومو کوڅو باندې د ده عام درفت و د ده ګرځېدل را ګرځېدل به هغې کوڅو باندې چې به څومره څاروي تېرېدل را تېرېدل په هغې کې د ده تر مرګه پورې یو څاروي هم غوشان او ګندګي ده یې نه دی کړي د الله ولی پې تېرېږي د الله محبوب پې تېرېږي د الله د نوم په کاغذ باندې لیکلی شوي د معمولي ټوکړې احترام یې کړی دی هغه پې تېرېږي دته په تاریخ کې بشر حافي رحمت الله علیه ویل کېږي نن دنیا یې د اولیاءو د سردار په نوم باندې پیژني